با بهترینه کیسه ده ته ذکر کوم ډیره بهترینه کیسه ده خو که تاسو غوږ ورته واچولو یوه ښځه وه کور کې میړه سره ناسته دی یو سړي بیګه نه بل بیګه مه دغه کیسه پړوله او فتحای زبان یو کتاب دی د فارسي ول هغه کې لیکلي وه هغه یې یوه ښځه میړه سره ناسته وه اپنه چا دروازه وویله کله دروازه وویله غاږ یې وکړو څه چوکې څه فقیر ولاړ یم د دنیا څنګه چکار لګوي څنګه ارتویږي دغه حواله سره د ذکر کوم څه کله خزه دوته چې د فقیر ته به فقر زویر کوم میړه دوته چې ویری کا کله خزه وتله څه کله اروا پاش ولا دروازې بان کړله خزه خوشاله وا د میړه دوته چې د خوشاله څنګه چې په دوو خبرو باندې لګه غوندي خوشاله یم تی کوم خبرو باندې و تیس اول خبره ده چې تومته د بهار وتلو اجازه ترو یعنی تومه باندې شاک ونه کړلو دویمه څه د کوم سړای سره غلی و دوی مو مخکینای میړه و متوجه یې که نه وتی خو بیا یې څه زه ته یوه کیسه بیان کو اوس دغه میړه ته یایي وتی چې دوی یوه ورځ یې اندسې زه دغه میړه سره ناسته وم ایمو کور ته یو فقیر راغلل کله یې دروازه وویله زه ور ووتلم څه کله میړه ته م پاته ولګي څه ته ووتلې د میړه مو راووتلو فقیر ته یا زیاړې وکړلې بعد الفاظ یې ورته استعمال کړ ما ته یا بعد الفاظ استعمال کړ هغه فقیر په ژړو باندې چې لړو واپس لړ نن مو ولیدل چې ما ماغه موړ میړه دروازې ته چې دی ولاړ و دغې وتلې باندې مو رشته دوره خرابه شوله څه ما ته هغه چیر وکړلو طلاق وکړل چې دا سړی ورته پخوندي شولو ښځې ته دی چې یوه خبره زیاده تا کوي څه وایې که ورته ماغه سړی چې تاسو دروازې ته ولاړو هغه فقیر زه یم متوجه یې که نه یې نه دوستان عزیز تاسو یقین وکوئ څه دغه دنیا چکار لګئی نن سبا کور می کې ډیر عام دی خلی ګاډي بور سراوي خلک بروډ باندې ویلوړي چوته نه ودروي